د ښځې سره هر قسمه خون چې ته الې اغستی شي سوای د کوروالي نه دې سره روژه نه ماتېږي. د ښځې نه هر قسمه خون اغستی شي دې سره روژه نه ماتېږي سوای د څه نه کوروالي نه کوروالی به نه کړي. اوس به دې حدیث ته راشو. امید ده انشاءالله چې خبره به واضحه شوي چې په څه سره روژه ماتېږي او په څه سره نه. دا حدیث د عایشې دی دا کوم چې لږ ساعت مخکې وویلی شو. وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله خپله بیبي ښکل کړه وهو صائم او هغه به د روژې په حالت کې ویباشر وهو صائم او کله به بدن خپل ولګو د خپل بیبي د بدن سره او هغه به د روژې په حالت کې ولکنه املککم لاربه. خدا خبره ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخپل حاجت په قابو کې ساتو یا خپل عورت په قابو کې ساتو. ولکنه املککم پتا سو ټولو کې څوک دومره نشتی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان خپل حاجت په قابو کې وساتي. هغه خپل حاجت په قابو کې ساتو کنټرول کې به. دا حدیث متفق علیه دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی واللفظ لمسلم او دا لفظ د امام مسلم دی او په روایت کې اوس دا راځي فی رمضان یعنی په رمضان کې به خپل بیبیانې ښکلولې. امام مسلم دا حدیث په مختلفو روایتو الفاظو سره راوړی. یو کې دا چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یقبل فی رمضان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د رمضان په میاشت کې خپل بیبیانې ښکلولې. په بعضو کې داسې دي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل احدى نسائه وهو صائم. بعض بیبیانې به یې ښکلولې. عایشه رضی الله عنها وایي ثم تضحک بیا به په خندا شوه. ولې به په خندا شوه؟ انها هي المقبله ځکه چې دا کومه بیبي چې به یادوي چې هغه به یې ښکلول نو هغه دا په خپله وه نو بیا به د حیا د لاسې درجې کې مسکی شو. دلته دي چې بیبي به یې ښکلوله او هغه به د روژې په حالت کې ویباشر وهو صائم مباشرت به یې کوو. دا یباشر اخستی شوی د بشره نه سرمن ته وایي سرمن ته. نو معنی دلته څه ده چې د سړي سرمن ولګي د چا سره د زنانه د سرمنې سره. کله دا په معنی د کوروالي م راځي فالآن باشروهن هلته معنی د کوروالي ده خو دلته چې مراد کوروالی نه دی ځکه چې نورو روایتونه او دلایلونه دا ښکاري چې کوروالی په داسې ټیم کې څه دی حرام دی. نو دلته به د مباشرت نه مراد صحیح بدن لګېده د بدن سره.